अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू यौ ځل بیا تاسو ټول ته په پرایم کیریئر کوچنګ اکیډمي افیشل یوټیوب چینل ته پراتګ باندې خوش آمدید هر کله کچری تاسو په دې چینل باندې نوی یې نو دا یوټیوب چینل دا سبسکرایب کړئ او ویډیو لیکچر ضرور د خپل ملګرو سره شیر کړئ راځو موږ د یونټ نمبر 6 چې کوم موږ سره ټاپک دی ورک اینڈ انرژي په دې باندې موږ خبرې شروع کړې وې مونږ اول نمبر چې کوم دی ورک ډن په دې باندې کمپلیټلی په ډیټیل کې مونږ بحث کړو چې ورک ډن اصل کې برابر دی فورس ټایمز ډسپلیسمنت او بیا د یونټ جول دا خو مونږ دا خبر هم کړې وه چې د دې ورک په شا باندې یو ایجنسی کار کوي هغه څه شی ده هغه انرژي ده او بیا مونږ د انرژي په باره کې خبرې کړې وې چې د انرژي چې کوم مین دوه ټایپس دي یو چې کومه کاینټیک انرژي ده او بل څه شی ده پوتنشل انرژي ده کاینټیک انرژي برابر د سوا د هاف ام وی سکوير برابر و دا مون پروف کړی و او پوتنشل انرژي برابر د سوا د ماس ټایمز ګریویټي ټایمز هایټ اوکې د دې ځپورې ډسکشن چې کوم د مون کمپلیټ کړو نن نه زموږ چې کوم ټاپک دی د فارمز اف انرژي د توانایي قسمونه د توانایي مختلف قسمونه دي په دې ټیم کې چې تاسو مخامخ ولاړم او زما د خلې نه کوم आवाज راوځي دا आवाज تاسو اورئ دا زه ډیجیټلایز کوم ویډیو جوړوم اوس دې ته وایي ساوند انرژي کوم بلب چې لګېدلی دی بلب نه کوم لایټ را روان دی دې ته وایي لایټ انرژي دا انرژي زیاتېدی هم شي دا کمېدی هم شي زما आवाज زیاتېدی هم شي زما आवाज کمېدی هم شي one is loud sound another one is very much slow راځو په دې فارمز اف انرژي باندې خبره کوو اور نه چې کومه موږ سره هیټ انرژي ده هیټ انرژي د تاسو حرارتي انرژي هم ویل شي حرارتي توانایي اوس حرارتي توانایي که په دې ټیم کې جمع ده او تاسو دا لیکچر په جمع کې ګورئ نو تاسو به خامخا د انګیټۍ غاړې اور ته بناسي د اور نه به تاسو خپل خپې راتاو کړي کوېشن دا ارایز کیږي چې ولې اور کې داسې کومه خاصیت ده اور مونږ ته سفیده راکوي اور مونږ ته حرارت راکوي د دې حرارت د وجې نه زموږ باډي ګرمیږي دا څه شی دا هیټ انرژي ده اور مونږ ته حرارت راکوي د دې حرارت د وجې نه مونږ چای پخولی شو مونږ قهوه پخولی شو مونږ پخلی کولی شو دا هیټ انرژي ده دغه شان که تاسو پریکټیکل لایف کې د الله تعالی چې کوم نیچرل ریسورسز دي په دې باندې سوچ وکئ په دې کې د ټولو نه بګیسټ ریسورس دا سن دی دا نور دی نور څنګه دی چې دا سن چې کومه د موږ له راکوي ریز ریډیشنز او پلس د ریز کې څه شي هیټ انرژي دا هیټ انرژي زموږ هم په کار باندې راځي او زموږ سره سره د دې سن چې کومه رڼا د لایټ انرژي ده د رڼا والا توانایي د بوټو په کار باندې راځي تاسو ویلی دي چې فوټوسنتسز یو داسې ریاکشن چې په دې کې د بوټي خپل ځان دپاره خوراک تیاروي بوټي د خپل ځان دپاره د کلوروفیل په موجودګۍ کې ځان دپاره خوراک تیاروي چې د کله د نور رڼا وي نو د نور د رڼا نه بغیر د بوټي خپل ځان له خوراک نشي تیارولی نو چې بوټی ورک شو انسان ورک شو ژوندی سری ورک شو نو سن چې کومه دی دا بګیسټ نیچرل ریسورس دی د هیټ انرژي دپاره اوس هیټ انرژي دا موږ الکتریکل انرژي ته کنورټ کولی شو زه به تاسو له د دې سیمپل مثال درکم چې نن سبا دور چونکې ټیکنالوژي اډوانس سایډ ته ځي د آرټیفیشل انټیلیجنس دور دی نو د هر چا په کور باندې شیشه لګېدلې ده کومې ته چې سولر پینلز وایي سولر پینلز دغه ریډینټ انرژي چې کومه د نور نه راځي دا ریډینټ انرژي چې کومه څه ته کنورټ کوي الکتریکل انرژي ته دا کنورټ کوي همدغه سولر انرژي باندې تاسو خپل فریجونه تاسو بلبونه تاسو خپل موبایل چارج ته لګولی شئ دا چارج کولی شئ نو هیټ انرژي اصل کې حرارتي انرژي ده آلریډي د دې ډسکشن مونږ په هیټ چپټر کې کړی دی ټرانسفر اف هیټ کې مونږ دا خبره کړې ده او ترمل پراپرټیز اف میټر کې مونږ دا خبره کړې ده چې هیټ اصل کې انرژي ده د یونټ جول دی او په کیو باندې چې کومه دا ریپرزینټ کیږي د هیټ انرژي مونږ د څه نه حاصلولی شو دا مونږ د هیټر نه حاصلولی شو دا سپیشلی دا مونږ د نور نه حاصلولی شو په دې ټیم کې که چېرې تاسو خپل دا لاسونه یو بل سره داسې ومخئ نو په دې ټیم کې ستاسو لاسونه ګرمیږي
دا هیټ انرژي ده. که چېرته تاسو غاړی ډیته کړی دی، غاړی تیز روان دی او تاسو اچانک بریک ونیو، نو په دې ټایم کې دا ټیرونو دا رنګ په دې روډ پسې ونښلي ډیو ټو فرکشن، او بیا چې لاړ شي په دې ټایر باندې لاس کړي دا ټایر ګرم، دیټس هیټ انرژي. ټیک ده. دغه شان نور مثالونه تاسو ته پته ده، په کمنټ سیکشن کې موږ ته د هیټ انرژي نور هم داسې اگزامپلز تاسو راکړئ. بل چې کوم موږ سره دی هغه دی میکانیکل انرژي. میکانیکل انرژي د میکانیکل اصل مطلب دی حرکت، موشن. په دې کې د یو جسم حرکت هم راتلی شي، په دې کې د جسم د یو پرزې حرکت هم راتلی شي. نو میکانیکل انرژي هغه انرژي ده چې دا موږ د یو باډي د موشن د وجې نه یا چې کوم نیچرل ریسورسز دي دا موف کیږي، یو جسم دا ډرایو کوي، دا چلی. لکه مثال په تور باندې په نالۍ کې اوبه را روانې دي، د دې اوبو د وجې نه ټرباین چې کوم دی روټیټ کیږي، دا میکانیکل انرژي ده. هوا را روانه ده، د هوا د وجې نه وینډ میل تاویږي، دا میکانیکل انرژي ده. همدارنګه یو ګاډی روان دی، په دې ګاډي کې د انجن مختلف قسمه پرزې تاویږي، د دې ټایرز روټیټ کیږي، میکانیکل انرژي ده. نو میکانیکل انرژي همیشه د پاره د هغه توانایي ده چې په دې کې به موږ د یو جسم د موشن، د موشن سره سره د دې د پوزیشن خبره به موږ هم کوو، یا پوزیشن چې کومه ده څه کوو دا سټډي کوو. نو زه ویلی شم چې میکانیکل انرژي اصل کې په دې کې کاینیټیک انرژي انوالو ده. که ټایر تاویږي په دې کې روټیشنل کاینیټیک انرژي ده، که اوبه د بره نه رالویږي په دې کې ګریویټیشنل پوټینشل انرژي ده. او د دې ګریویټیشنل پوټینشل انرژي د وجې نه کومه چې تاسو ویل دي EP is equal to mgh، potential energy is equal to mass times gravity times height، د دې د وجې نه لاندې څه کېږي ټرباین روټیټ کېږي، چې ټرباین روټیټ کېږي الکتریکل انرژي پیدا کېږي. نو دا څه شی ده اصل کې میکانیکل انرژي ده. نو سمپل په خپل ذهن کې دومره کېدی چې په میکانیکل انرژي کې اصل کې مونږه د ماشین، ګوره دا چې په خپل ذهن کې کېدی نو ماشین ځان سره یاد ساتئ. ماشین څه شی کوي؟ ماشین زموږ کار اسانوي، یا ماشین چې کومه کار موږ په زیات ټایم کې کوو د هغې ټایم کموي. ماشین افیشینټي په نسبت د انسان نه، ولې چې ماشین کې مختلف قسمه پرزې لګېدلې دي او دا پرزې چې کوم د خپله پرزه خپل کار کوي. and that's energy is called what mechanical energy. ما تاسو له مختلف قسمه مثالونه درکړه. که چېرته یو موټر روان دی، که چېرته یو ټرباین روټیټ کېږي، که چېرته یو بل ماشین د دغې پرزې موف کېږي، دا ټول په څه کې راځي؟ دا په میکانیکل انرژي کې راځي. بل چې کوم موږ سره قسم دی هغه د الکتریکل انرژي. الکتریکل اصل کې د بجلی توانایي زه دې ته ویلی شم. بجلی توانایي دې ته ولې وایي؟ د بجلی توانایي دې ته ځکه وایي چې په دې کې اصل کې په دې وایرس کې الکترون فلو کوي، کوم چې کنډکټیو وایرس دی په دې کې الکترون فلو کوي او دې د وجې نه زموږ ژوند اسانېږي. نو الکتریکل انرژي اصل کې د بجلی توانایي ده، دا پیدا کېږي د څه د وجې نه. نو ما تاسو ته ویل چې کوم مووینګ ټرباینز دي، یا دا ټرباین چې کومه دی ته د ایر په مدد سره روټیټ کې، یا د هیټ په مدد سره ته روټیټ کې، یا د واټر په مدد سره ته روټیټ کې. نو کوم چې ټرباینز دي د هغې د وجې نه څه کوو دا بجلی مونږ پیدا کولی شو. یا چې کومه زه ورته ویلی شم جنریټرز دي، خبره باندې پوه شو که نه؟ جنریټرز دي. یا چې کومه نیوکلیر ریاکشنز په مدد سره مونږ څه کوو بجلی څه کوو دا پیدا کوو. همدغه شان ترمو نیوکلیر ریاکشنز یا ترمل ریاکشنز د وجې نه چې کومه مونږ څه کولی شو بجلی پیدا کولی شو. او سپیشلی په دې ټایم کې خو بیټري د هر چا په کور کې ده. نو بیټریز د وجې نه چې کومه بجلی پیدا کېږي بیټریز، ټیک شو که نه؟ نو بیټریز څه شی دی؟ دا یو داسې سورس دی چې دا کیمیکل انرژي دا څه ته کنورټ کوي؟ الکتریکل انرژي د چې کومه دا کنورټ کوي. نو الکتریکل انرژي یعنی د بجلی توانایي، دا بجلی پیدا کېږي څنګه؟ نو بجلی خو یا د بیټرۍ نه پیدا کېږي یا مووینګ ټرباین جنریټر د وجې نه پیدا کېږي. که دا ټرباین ته د هوا په مدد سره روټیټ کېږي ته وینډ میلز وایي. د دې چې کومه زیات کنیډا کې چې کومه د بجلی سورسز دي، د بجلی ریسورس دی، نو سپیشلی دا وینډ دی، هوا دلته وینډ میلز چې کومه زیات لګېدلي دي. یا د نیوکلیر ریاکشنز په مدد سره چې کومه ځکه چې امینس اماونټ اف انرژي دلته پیدا کېږي او په څه طریقه باندې دغه انرژي الکتریکل انرژي ته کنورټ کېږي. نو الکتریکل انرژي اصل کې د بجلی توانایي ده او کومه چې پیدا کېږي بیکاز آف وټ؟ بیکاز آف د فلو آف electrons in any conductive wires.
چې کوم کنډکټیو وایرز دي کنډکټیو وایرز مطلب دا چې دا غینه بجلی په اسانه سره کېږي پاس کېږي په هغه کې فری الکترونز دي فری الکترونز مطلب چې ورک فنکشن د نیوکلیس او د دې په منځ کې شیلډینګ افیکټ چې ورته تاسو په کیمستري کې وایو ته موږ ورک فنکشن وایو دا الکترون چې کوم دی فریلی چې کوم نه موو کوي چې کله زه دې ته پوټنشل ډیفرنس ورکم نو دا اصل کې څه شی پیدا کیږي الکتریکل انرژي بیا دا الکتریکل انرژي مختلف قسم فارمز ته مونږ کنورټ کولای شو خو هغه به مونږ په انرژي کنزرویشن اند کنورژن کې به مونږه خبره کوو ټیک ده بل قسم چې کوم مونږ سره د توانایي د هغه د ساوند انرژي ساوند بچي وي आवाज ته د आवाज والا توانایي او د دې اوسو سچويشن د خامخا تاسو په ډیلی لایف کې د ابزرویشن د سکړی چې یو کس برغله هغه په ګیټ ټکولې ټک 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 نو تاسو پته لګیدل چې او څوک راغی ساوند انرژي په خپل ذهن کې دا خبره کې جوړوي چې دا همیشه د پاره د وایبریټینګ باډي نه پیدا کیږي ځنه د وایبریټینګ باډي نه پیدا کیږي لکه وایبریټینګ باډي هغه سړی سي شو کو ګیټ هغه ټاکاو نو الټا الکترونز یا اټمز چې کومه وایبریټ شو او د وایبریشن د وجه نه میډیم ډیسټرب شو چې میډیم ډیسټرب شو ستا غو د وخت پرده چې کومه د وایبریټ شو ته आवाज محسوس کو یا کچرتا تاسو د رباب ستار پروګرام کړي نو رباب ستار خلک سکه دا ټنګي خبره باندې پوښ دا وایبریټ کوي نو دا غینه چې کومه ساوند ریکوایرډ دي د وایبریشنز د وجه نه چې کومه د आवाज راوځي نو یادو ساتئ د ساوند د پروډکشن لپاره د وایبریټینګ باډي ضرورت اول دی د دې نه پس چې کومه هم د ساوند انرژي د لپاره پروپیګیشن میډیم هم پکار ده ځکه چې دا ساوند انرژي چې کومه په ویکیوم کې دا تاسو نشئ اورېدې په سپیس کې دا تاسو نشئ اورېدې سپیس کې چې کومه بیا به تاسو الکترومغنیټک ویوز په مدد سره یا ریډیو ویوز چې کومه دغه په مدد سره به تاسو څه کوئ د یو بل आवाज اورئ دا په ویکیوم کې کار نه کوي نو د میډیم پکار ده او دریم نمبر خبره د ساوند انرژي د لپاره چې کومه د ډیټیکشن سورس پکار دی ډیټیکشن سورس ټیک شو کنه چې اوس ټیک د رباب ستار پروګرام دی وایبریټینګ باډي هغه ده میډیم موجود ده خو ستا غوږونه کار نه کوي خبره باندې پوه شئ کنه نو بیا ته دغه نشي انجوای کولی نو د ساوند انرژي لپاره دا درې سیزونه ضروري دي خو موست امپورټنټ ثینګ هغه دا دی چې د ساوند انرژي لپاره د وایبریټینګ باډي انتهایی اشد ضرورت دی ځکه چې کوم باډي وایبریټ کیږي نو بس کې بس ساوند دا به کریټ کی ساوند به دغه جنریټ کیږي پیدا کیږي با ټیک شو دا ساوند انرژي دا ډېر استعمالات هم دي او که تاسو شوق چې د استعمالات وګورئ نو په 10th کلاس کې ساوند چپټر مونږ کړی دی او په ډیټیل کې په ساوند باندې صرف بیس کوي چې د ایکو څه شی دی ریوربریشن څه شی دی او د ساوند په مدد سره چې کوم د مونږه چې کوم سونر د دې په مدد سره موږ د اوشنز یعنی سمندرونو چې کومه گهرایي دغه څنګه معلومو نو هغه چپټر تاسو وزټ کړئ او د ساوند په اړه کې ډیټیل سټډي الته تاسو کولای شئ بل چې کوم موږ سره د هغه د لایټ انرژي د رڼا توانایي لایټ انرژي یعنی زه دې ته ویلی شم چې روشني والا توانایي داسې ورته زه ویلی شم ټیک شو که نه یا پښتو کې ورته داسې وایو چې د رڼا توانایي لایټ انرژي د ټولو نه اهمه انرژي ده ځکه چې د دې لایټ د وجې نه موږ یو بل پیژنو د شپې په ټایم کې لیکچر نه ریکارډ کیږي د شپې په ټایم کې موږ ته څوک په نظر باندې نه راځي اوس دا شپه به ځان ته څنګه رڼا کوو نو چې دا الله تعالی انسان له دماغ ورکړی دي او انسان چې کوم د دې خپل دماغونه فایده اخیستې ده ډفرنټ ټایپس اف بیټریز او د دې نه علاوه چې کومه د مختلف قسمه د لایټ دپاره ډېر ښه اکوپمنټس انسان تیار کړي دي ټیک شو نو لایټ انرژي اصل کې کومه انرژي ده چې کومه د لایټ د وجې نه پیدا کیږي څه د وجې نه پیدا کیږي لایټ د وجې نه اوس که چېرته دا لایټ چې کومه دی که نه دا انټنسي څه شی انټنسي انټنس مطلب څه شی یعنی شدید زیات نو چې رڼا زیاته وي نو انرژي زیاته ده او که چېرې دا انټنس نه دا ډیم وي نو مطلب دا چې بیا د دې انرژي هم څه شی ده کمه ده اکثر که چېرې تاسو ډرایوینګ کړئ او تاسو په لار باندې روان یې او تاسو ته د لیزر لایټس والا کم گاډي راشي نو پښتانه سوي او فلکه دا لایټونه خو ډېر زیات تیز دي نو هغه خپل لاسونو ته خپل مخ خپل آهسته لاسونه مخکې کي چې مخکې هغو ته لار په نظر باندې راسي ځکه چې د هغه لیزر لایټس چې کوم انټنسیټي د هغه انتهایی زیاته ده خبره باندې پوه شوې که نه نو اکثر سوي دا لایټونه ډیم کوه چې کله ډرایوینګ کې خو سپیشلی زه به دا خبره وکړم چې د لایټ انرژي د ټولو نه بیګیسټ سورس چې کومه دی دا سن دی څه شی دی سن دی او د سن نه چې کومه لایټ راځي نو دا خبره ما تاسو ته مخکې م وکړه چې سپیشلی دا لایټ چې کومه دی دا بوټي استعمالوي او بوټي د کلوروفیل
ځکه چې په دې کې کلوروفیل موجودي او په دې پاڼو کې د نور د رڼا په موجودګۍ کې دا بوټی ځان له خوراک په خپله تیاروي. خبره باندې پوه شئ که نه؟ ځکه د وجې نه دې ته څه شوي چې دا پروډیوسرز دي. خبره باندې ورسېدی. نو د ټولو نه بهترین سورس او بګیسټ سورس د لایټ دپاره څه شی دی؟ دا سن دی. او همدا وجه ده د لایټ دا کمال دی چې د دې رڼا د وجې نه چې کومه دی مونږ یو بل پیژنو. خبره باندې پوه شوئ؟ نو دا څه شی د اصل کې لایټ انرژي ده. هم د لایټ انرژي د سولر پینلز په مدد سره مونږ څه ته اړو؟ مونږ الکتریکل انرژي ته چې دا کومه ده اړولی شو. که د لایټ انټنسټي زیاته ده نو سولر پینلز به مونږ له میکزیمم الکترونز فلو راکوي چې الکترونز فلو راکوي دومره بجلی به هغومره زیاته وي. خو که چېرته د لایټ انټنسټي کمه ده یعنې د نور چې کومه لایټ دی کومه رڼا ده د دې شدت کم دی نو هغومره به بجلی هم کموي ځکه چې د الکترونو فلو به کموي. نو که چېرته د سن لایټ تاسو الکتریکل انرژي ته کنورټ کوئ نو هغه ډیپینډ په څه باندې کوي؟ د سن لایټ په انټنسټي باندې کوي. ٹھیک شو؟ چې کوم موږ سره قسم دی هغه د کیمیکل انرژي. کیمیکل انرژي کیمیکل انرژي ته تاسو وایي چې دا کیمیایي توانایي ده. کومه توانایي ده؟ کیمیایي توانایي ده. او د دې یو اسان مثال به زه تاسو له درکړم چې لیټ سپوز که زه د اور خبره وکړم، د حرارت انرژي خبره وکړم، د هیټ انرژي خبره وکړم، نو کومه چې ګیسونه تاسو وړئ او ډکوئ میتین ګیس په هغې کې اچولی کېږي که نه CH4 مطلب په دې کې کاربن یو دی او 4 پکې څه دي؟ هایډروجنز دي. خبره باندې پوه شئ که نه؟ اوس دا برننګ کوي، څه شی کوي؟ دا سوځي او موږ له کومه انرژي راکوي؟ هیټ انرژي راکوي. څه راکوي؟ هیټ انرژي راله راکوي. خبره باندې پوه شئ؟ حالانکه یو کیمیکل دی. خبره باندې پوه شئ که نه؟ څلور هایډروجن او یو څه شی؟ کاربن CH4. همدارنګه که زه تاسو ته ویم چې مونږ لرګی سیزو، یو ښه خبره د لرګی سیزو اشنا خبره ده، هر څوک سره اشنا دی. خو دا لرګی د څه په موجودګۍ کې سیزو؟ د اکسیجن په موجودګۍ کې سیزو. نو اکسیجن څه شی دی؟ اکسیجن چې کوم دی O2 یو کیمیکل الیمنٹ زه ورته ویلی شم چې دا ګیس دی. خبره باندې پوه شئ؟ د دې په موجودګۍ کې چې کومه دی مونږ لرګی څه کوو؟ دا برن کوو. ووډ چې کومه دی دا مونږ سیزو، مونږ له څه شی راکوي؟ هیټ انرژي دا مونږ له راکوي. یو بله خبره چې کومه کور کې تاسو بیټریز استعمالوئ، بیټریز خبره باندې پوه شئ که نه؟ سیلز. ټیک شو که نه؟ نو په دې سیلز کې دننه څه شی مونږ ولکه د بیټرۍ تیزاب کم شوي دي نو د دې رڼا چې کومه ده هم کمه شوې ده. مونږ څه وکړو؟ لیټ سپوز چې H2SO4 چې کومه دی دا زه د اوبو سره میلاو کوم، په دې کې اوبه هم خلک اچوي که نه؟ نو دا به آینس د سپلټ شي که نه؟ H2 پلس SO4 ماینس. خبره باندې پوه شئ؟ کیمسټري والا په دې باندې ډېر په ډیټیل سره بالکل هغه به پوهېږي. یا چې کومه HCl دی نو H+Cl ماینس. خبره باندې رسئ؟ نو دا څه شی شو؟ آینس د سپلټ شو. د څه د وجې نه آینس کې دا تقسیم شو؟ د دې اوبو د وجې نه تقسیم شو. نو په دې بیټرۍ کې دننه که اسید دی خو د اسید سره مونږ واټر میلاو کړي دي نو د دې واټر د کمبینیشن د وجې نه چې کومه کیمیکل پروسس کیمیکل ریاکشن شوی دی د آینس د سپلټ شوي دي نو انوډ او کیتوډ جوړ شوي دي او د دې انوډ او کیتوډ د وجې نه چې کومه دی سره راځي انوډ او کیتوډ د وجې نه مونږ سره بجلی پیدا کیږي. همدارنګه که چېرته د انسان جسم ته وګورئ تاسو چې کله خوراک وکړئ دا خوراک دننه ستاسو جسم ته لاړ شي نو بیا مونږ وایو چې د خوراک نه د کاربوهایډریټس په صورت کې مونږ ته توانایي میلاویږي. اټ مینز دیټ چې دننه څه داسې کیمیکل ریاکشنز کیږي او کوم خوراک چې تاسو کوئ دا خوراک بالکل سیمپل فارم ته کنورټ کیږي او د سیمپل فارم ته د کنورجن نه پس تاسو ته انرژي چې کومه ده څه کیږي؟ انرژي درته میلاویږي او د دې انرژي د وجې نه تاسو د دې قابل جوړیږئ چې تاسو تللی شئ، تاسو ګرځېدی شئ، تاسو خبرې کولی شئ، تاسو د خلکو سره ډیل کولی شئ، تاسو خپل جاب ته تللی شئ، تاسو آفیس ته تللی شئ. هیله لرم چې کیمیکل انرژي دا به تاسو ته بالکل په ذهن کې ممکن استلی. ها که بل خبرې نو کیمیکل انرژي تاسو خپل ذهن کې یاد وساتئ چې کوم بانډینګ په دې کې کېږي. بانډینګ دا مین خبره ده، یعنی د الکترونو اشتراک په دې کې راځي. په دې کې کوالنٹ بانډ دی، په دې کې کوارډینیټ کوالنٹ بانډ دی، په دې کې آیونیک بانډ دی. آلریډي چې د کله د کیمیکل انرژي خبر راځي نو تاسو د سمویلی شئ چې د هغه توانایي ده چې په دې کې بانډینګ ټیک پلیس کوي. خبره باندې پوه شئ که نه؟ یعنی بانډینګ پکې کېږي. دا اني بانډینګ کېدی شي، یعنی د الکترونو اشتراک د دو اټمونو په منځ کې کېدی شي چې دا مزید سټیبل شي یا سمپلیفای شي یا یو نوی الیمنټ چې کومه دی د دې نه جوړ کړي. خبره باندې ورسېدی؟ اچھا جی بل چې کوم مونږ سره دی هغه دی نیوکلیر انرژي. نیوکلیر انرژي، نیوکلیر د دې نوم نه دا ثابته ده چې نیوکلیر اصل کې وته د نیوکلیس نه
او نیوکلیس بچی تاسو ته آلریډي پته ده چې په نیوکلیس کې دننه پروټانز او نیوټرانز چې کومه دا څه کېږي دا لای کېږي کومې ته چې تاسو کمباینلی نیوکلیانز هم ویلی شئ. اوس نیوکلیر انرژي به کله پیدا کېږي چې کله دا کومه نیوکلیس ماده یو اټم واخیستو چې کله داسې انسټیبلي چې کله دا نیوکلیس انسټیبل نو دا د انسټیبل نه ټوورډز ا سټیبل حالت ته ځي چې کله دا سټیبل حالت ته ځي نو د دې دوران کې د دې نه امنس اماونټ کې څه شی ریلیز کیږي انرژي ریلیز کیږي. انرژي د څه په صورت کې ریلیز کیږي د هیټ په صورت کې دا ریلیز کیږي او بیا دغه هیټ چې کومه رسه ته کنورټ کیږي دا الکتریکل انرژي ته دا څه کوي دا کنورټ کوي الکتریکل انرژي د دې نه حاصلېږي. د دې چې کومه سمپل اگزامپل له هغه کې چې کومه د مونږ فیشن ریاکشن او فیوژن ریاکشنز چې کومه د مونږ ویلې دي او تاسو به د فیشن چین ریاکشن نه آلریډي خبر هم یې کچېرې د چا شوقي او په ایڈوانس کې د دې سټډي کول غواړي نو تاسو بلاړ شئ زموږ د 10th کلاس چې کوم پلی لیست دی په هغې کې چې کوم اخري چپټر دی نیوکلیر فزکس په هغې کې ما دا ریاکشنز په ډیټیل کې کړي دي. په فیشن کې داسې چل کېږي چې یو سنګل نیوکلیس چې کومه دی سنګل نیوکلیس دا چې کومه دی سپلیټ کېږي په 100 فریګمنټس کې په 2 فریګمنټس کې خو دا فریګمنټس به څنګه وي دا به سټیبلی دا به انسټیبلی او دا به څه ته کنورټ کیږي سټیبل ته چې کله دا په 2 فریګمنټس کې سپلیټ شي نو د دې مطلب دا دی چې دلته د دې نه امنس اماونټ اف هیټ انرژي چې کومه رسه شي دا ریلیز شي او بیا په څه طریقه باندې دغه هیټ انرژي الکتریکل انرژي ته کنورټ کوي او بیا الکتریکل انرژي چې کومه موږ ته پکاري کوي سری راته کول هیټ انرژي ته کنورټ کو کبل پرته پکاري لایټ انرژي ته کنورټ کو د دې مطلب د سیده چې کچري زه یو یورینیم الیمنت راوالم یورینیم 92 235 او دا زه په ترمل نیوټران سره دا څه کوم دا هیټ کما نو دا په 100 فریګمنټس کې سپلیټ شي په 2 فریګمنټس کې به سپلیټ شي او د دې نه به نیوټرانز هم نور امیټ شي او امنس اماونټ اف انرژي هم د دې نه ریلیز شي. په کومه صورت کې به د دې نه انرژي ریلیز کیږي د هیټ په صورت کې او دا هیټ چې کومه دی بیا موږ څه کوو دا موږ په خپل کار باندې راولو. خو که فیوژن ته موږ سوچ وکړو نو فیوژن او فیشن د یو بل الټه دي. فیوژن چې کومه دی په دې کې به دوه دا فریګمنټس چې کومه دی دا به یو بل سره میلاویږي واپس الټا یعنی دا کوم دوه فریګمنټ چې سپلیټ شوي دا به یو بل سره سکی میلاویږي او یو هیوی نیوکلیس به جوړي. خو په دې کې یو عجیبه غوندې کار کیږي دا یاد وساتئ چې نیوکلیر انرژي څه شی دی په دې کې عجیبه غوندې کار دا کیږي چې د دې هیوی نیوکلیس ماس د دې دوه نه کم وي. خبره باندې پوه شوئ موږ ته سمپل لفظونه کې وزن ورته د فزکس په ژبه کې نشو ویلی ځکه چې وزن او ماس جدا څیزونه دي انشاءالله دا به مونږ ویلي تاسو هغه لیکچر تاسو کتی شئ. د دې هیوی نیوکلیس ماس به د دې فریګمنټس نه کمی. اوس کوېشن دا ارایز کیږي چې د دې ماس چې کومه دی د فریګمنټس نه ولې کم دی نو ځکه کم دی چې د دې زیات ماس چې کومه رسه ته کنورټ کیږي انرژي ته کنورټ کیږي او دا کومه انرژي ده هیټ انرژي ده. هم دا هیټ انرژي چې کومه ده دا مونږ بیا اذر ریکوایرډ فارمز اف انرژي ته څه کولی شو دا کنورټ کولی شو او سپیشلی فیوژن ریاکشن چې کومه ده دا په سن کې چې کومه ده دا کیږي یعنی په نور کې دا کیږي. نو هیله لرم چې په نیوکلیر انرژي باندې به تاسو څه نه څه پوه شوي یئ. د دې ډیټیل سټډي دپاره زه تاسو ته هغه چپټر سجیسټ کوم چې تاسو لاړ شئ او فیوژن ریاکشن په سن کې څنګه کیږي پروټان ټو پروټان سایکل څه شی دی دا څنګه کیږي تاسو هغه چپټر وزټ کړئ او په ډیټیل کې چې کومه دی د فیوژن تاسو کتی شئ د دې نوټس تاسو واخلئ د هغه ځای نه. نو هیله لرم چې په دې لیکچر باندې به تاسو پوه شوي که بیا هم د چا څه کوېشن وي نو په کمنټ سیکشن کې تاسو زموږ نه تپوس وکئ په دې کې چې بالکل ستاسو څه سجیشنز دي کوم ځای کې تاسو ته ښکاري چې دا ټاپک په دې انداز باندې کول پکار دي نو لاندې په ډسکرپشن کې موږ خپل جیمیل ورکړی دی په هغه جیمیل باندې تاسو موږ سره کانټیکټ وکئ او دغه شان کوم پلی لیست چې دی د دې هم په ډسکرپشن کې موږ ډیټیل لینک ورکړی دی تاسو هغه لینک باندې کلیک کړئ او د 9th کلاس د ټول لیکچرز چې کومه پلی لیست دی تاسو په دغه کې ډفرنٹ چپټر وایز چې کومه سټډي کولی شئ. الله مو سپارم د الله په امان.